أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سورہ بقرہ آیات نمبر 133 دی کہ اللہ پاک جل جلالہ د حضرت یعقوب علیه السلام چې د خپلو بچو نه کم د وعدې تجدید یې ورسره کړی هغه ذکر کوي. اصل کې د یهودیانو به یو دعوه کوله، به یهودیانو دا کوله چې یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کړی و د مرګ په وخت کې چې کله حضرت یعقوب علیه السلام وفات کېدو نو خپل اولاد ته وصیت کړو چې تاسو به یهودیان یې او د یهودیت مذهب به نه پرېږدئ. دا وصیت ورته یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته کړو. د یهودیانو دا دعوه وه چې یعقوب علیه السلام د مرګ په وخت کې خپل اولاد ته دا وصیت کړو چې تاسو به د یهودیت دین نه پرېږدئ، په دې دین به همیشه لپاره قایم او دایم پاتې شي. نو دا دی دروغ وي. یعقوب علیه السلام ته وعده په ملت ابراهیمی باندې اغسته او په اسلام باندې اغسته و. نو د هغه جواب الله پاک کوي چې دی دروغ وي. ام کنتم شهداء، الله پاک فرمایي چې تاسو دا خبره کوي چې حضرت یعقوب علیه السلام د خپل اولاد نه په دې خبره باندې وعده اغسته و چې تاسو به يهودیت مذهب نه پرېږدئ. نو ام کنتم شهداء د دې په جواب کې الله فرمایي ام کنتم شهداء، آیا تاسو موجود وئ اذا حضر یعقوب الموت، هر کله چې حاضر شو مرګ یعقوب علیه السلام ته، یعنی هر کله چې هغه مرګ ته نږدې شو او د خپل زامن را وغوښتل، نو تاسو په دغه ټیم کې موجود وئ چې تاسو دا خبره کوئ چې یعقوب علیه السلام د خپل اولاد ته دا وصیت کړو چې تاسو به یهودیت مذهب نه پرېږدئ. نو دا استفهام انکاری دی. دا حمزه چې کوم دی کنه د انکار د پر راځي. دلته کې دا تپوس الله پاک د دې د ملامت کولو د پاره کوي چې الله پاک ته پته چې دی موجود نو په دغه ټیم کې. نو دې ته الله پاک وایي چې تاسو کومه دعوه کوي چې یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کړی وو چې یهودیت مذهب به نه پرېږدئ، نو آیا تاسو په دغه ټیم کې موجود وئ چې کله یعقوب علیه السلام مرګ نږدې شو، نو تاسو په دغه ټیم کې موجود وئ؟ ام کنتم شهداء، آیا تاسو موجود وئ اذا حضر یعقوب الموت، اذا حضر هر کله چې حاضر شو، حاضر په معنا د نږدې شو، اذا حضر هر کله چې نږدې شو یعقوب الموت، مرګ یعقوب علیه السلام، ان کله چې دا مرګ را نږدې شو د یعقوب علیه السلام، نو تاسو هغه ټیم کې موجود وئ. رستو الله پاک فرمایي اذ قال لبنيه، هر کله چې او فرمایل یعقوب علیه السلام لبنيه خپل اولاد ما تعبدون، تاسو به د څه عبادت کوئ من بعدي زمانه وروسته. دا وعده دی یعقوب علیه السلام غسته په اصل کې د خپل زامنو نه تاسو کو چې ځکه وفات شمانو تاسو به د چا عبادت کوئ، د کوم سیز عبادت پکوئ. اذ قال هر کله چې او فرمایل یعقوب علیه السلام لبنيه خپل اولاد ته
ما تعبدون چې تاسو به د څه عبادت کوئ من بعدي ورستو زمان. قالو د ټولو په اتفاق سره وي، د یعقوب علیه السلام 12 زامن، د ټولو په اتفاق سره وي نعبدو مونږ به عبادت کو الهک ستا د اله، ستا د پروردگار، و اله آبائک او ستا د پلارانو د پروردگار. آبا دا د اب جبه ده، اب پلار ته ویلی شي، او د اب اطلاق چې کوم دی په نیکه باندې هم کیږي، نیکه ته هم پلار ویلی شي. و اله آبائک و اله آبائک او ستا د پلارانو د اله، و اله آبائک او ستا د پلارانو د اله، یعنی ستا د پلارانو د پروردگار دغه عبادت وکړو. ابراهیم چې هغه ابراهیم علیه السلام دی، ستا د پلارانو چې کوم اله دی، ستا د پلارانو د اله عبادت وکړو. ستا پلاران څوک دي؟ نیکونه دي څوک دي؟ ابراهیم علیه السلام دی، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام، و اسحاق او اسحاق علیه السلام، الها واحدا د ټولو یو اله دی، د ټولو د یو اله عبادت کړي دي. مطلب چې دی وی چې زبس چې مونږ به کوم دی یعقوب علیه السلام د تاسو کو تاسو د چا عبادت کوئ زمانه ورستو، نو دی ورله په جمع باندې په اتفاق سره جواب ورکو چې مونږ به ستا د اله عبادت کو چې کوم ستا پروردگار دی، او کوم چې ستا د پلارانو د نیکونو پروردگار دی. او ستا پلاران او نیکونه څوک دي؟ هغه ابراهیم علیه السلام دی، اسماعیل علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی. دا ستا نیکونه دي، ستا پلاران دي. د دې چې کوم اله دی هغه یو پروردگار دی د ټولو، مونږ به د هغه یو پروردگار عبادت کوو. نو الله پاک وی اصل کې واده خو دغه چې کوم دی وصیت خدا کړو، یعقوب علیه السلام خو د الله په وحدانیت باندې دا غینه واده اغسته و، او دیوی په يهودیت باندې ته واده اغسته. نو دا وصیت چې کوم دی او دا واده چې کوم دی دغه یعقوب علیه السلام د خپل اولاد نه اغسته و. نو د اولاد سره محبت کول او د اولاد تربیت دا د نبوت منافی نه دي، یعنی دا خبر د نبوت سره مناسب خبرې دي چې د په زړه کې د خپل اولاد محبت وي او دی به د خپل اولاد تربیت کی. انبیاء علیهم السلام د خپل اولاد تربیت کی، دغه رنګ نیکان خلق هم د خپل اولاد تربیت کی. او حکم هم دا دی، الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، تاسو خپل ځان د اور نه بچ کړئ او خپل اهل او عیال چې کوم دی د اور نه بچ کړئ. دا په ټولو خلکو باندې لازمه ده چې د خپل اولاد صحیح تربیت وکړي، دی ته دین اوخی، دی ته مونځ اوخی. وانذر عشیرتک الاقربین، او تاسو خپل نږدې رشتہ داران د الله د عذاب نه ویروئ، یعنی هغې ته هم نصیحت وکړئ. د خپل اولاد تربیت دا به هر سړي کوي، نو پیغمبر خو په طریقې اولاد سره کوي، په اوچته طریقه پیغمبر د خپل اولاد تربیت کوي. نو د اولاد سره محبت یا د اولاد سره دعا د پیغمبرۍ مناسب دي، د دې مخالف خبرې نه دي. ابراهیم علیه السلام نه چې الله پاک امتحان اغستو، نو په دې وجه ته اغستو چې د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د اسماعیل علیه السلام محبت وکړه، او الله ته پته وه چې دا محبت د اسماعیل علیه السلام محبت زمانه کم دی، خو خلکو ته ښودله چې ګور زما خلیل ته وګوره خپل بچي محبت زما په محبت باندې ذبح. نو د خپل اولاد تربیت او د هغې سره محبت او د هغې دپاره د دین او د دنیا د دواړو جانو د خوشحالو سوالونه دا چې کوم دی مونږ تاسو له هم پکار دي چې مونږ خپل اولاد تربیت وکړو. او د نیکان خلک یو نیک بزرګ د بل بزرګ ملاقات تلو په اختر کې، د بزرګانو د عام خلک هم د یو بل ملاقات لزي، او دا نیکان خلک هم د یو بل ملاقات لزي. نو یو بزرګ د بل بزرګ ملاقات ته پاره تلو، نو په لاره باندې تلو، نو څه ماشومان دي هغې اکوړو سره لبې کې اکوړ کوي، او دا یو ماشوم یو سیټ ته ناست دی، دی خفه دی. نو ده ته تپوس وکړو دا کوم بزرګ چې حالانکې دا د بل بزرګ زوی دی او د اختر ورځ ده، نو دې چې کله هلته کې ورسېدو دا بزرګ، نو دا یو ماشوم ناست دی خفه دی، دا نور ماشومان لبې کوي. نو دې ماشوم ته آواز وکړو، وي ته دې پهله راشه. دې چې لنډ، نو ده ته تپوس وکړو وي تا سره اکوړ نشته دی؟ نو هغه وایي نه کاکاجي اکوړ خو ما سره شته دی، او زه په اکوړو باندې څه کوم؟ ما خو چې ته ډېر هوښیار سړی یې، نو ته خو هوښیار نه یې. نو هغه ورته بچي ولې پیسې د سره نشته دی؟ وي نه پیسې را سره هم شته دی. وي ته خفه ولې؟ وي زه خفه په دې خبره باندې یم چې کله زما مور شی پخې سر که نه یا ناشته مونږ له تیاري، نو چې زما مور کله اور بلي ورو،
نو ډومبه واړه واړه لرګي چې کوم دی راجمع کی هغه د لاندې کیدي او بیا په وروستو غټ لرګي چې کله دا واړه لرګي ور واخلي نو زما مور بیا غټ لرګي چولی نو هغه په د پاسه کیدي نو دا غټ لرګي بیا دغه وړو لرګونه ور چې کوم دی واخلي نو وی زه په دې سوچ کې ما چې اسنه په ورځ د قیامت الله پاک د جهنم په دې وړو باندې ګرم کی ادا لویل او ته بیا وروستو راولي زه په دې سوچ کې نو دا تربیت وصل کې نو د خپل ماشومانو تربیت د موږ او تاسو باندې لازم دی بلکې فرض دی په پلار باندې چې د خپل اولاد تربیت وکړي د اخلاقیات وکړي د دین وکړي د دې مسلو نه کوم دې خبر کی یعقوب علیه السلام دغه نه واده په دغه باندې غستې و په الله په وحدانیت باندې اذ قال لبنيه هر کله چې او فرمایي یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته ما تعبدون تاسو به د عبادت کوئ من بعد ورستو زمانہ قالوا ټول په اتفاق سره وي نعبد من عبادت کو الهک استاد اله و اله ابائک او استاد پلارانو د اله ابراهیم او اسماعیل او اسحاق چې هغه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دی الها واحدا چې د ټولو یو الہ دی د ټولو یو الہ دی ونحن له مسلمون او مونږ ټول د هغه یو الہ پرمن بردار مونږ ټول چې یو مونږ به د هغه یو الہ پرمن بردار یو تلک امه الله پاک فرمایي تلک امه دا یو ډله وا قد خلت په تحقیق سره تیر شوی ده لها ما کسبت د هغوی د پاره هغه سدي کسبت چې هغه ګټلی ولکم او تاسو د پاره ما هغه سدي کسبتم چې تاسو ګټل یعنی هغه چې کوم اعمال ګړي په هغه باندې تاسو ناز مکوئ هغه تاسو ته پیدا نه درکې تر هغه پورې تر څو تاسو خپل اعمال نه کړئ نو هغه چې کوم اعمال ګړي دي نو هغه اعمال دي د هغه بدله به الله پاک هغه ته ورکړي او دی وسنی يهوديانو د وجه تاسو کوم اعمال کوي د دې بدله به تاسو ته اصل کې دی به موږ د پیغمبرانو اولاد یو موږ غوړم به جهنم ته ځو او کولال شو لکه غونډه کې مودا ور وځي یا چې کوم دې سلوي خرځي موږ په جهنم کې پاتې کیږو بیا به تیر اوس الله پاک ته فرمایي چې نه هغه خپل اعمال دي هغه به هغه ته بدله ملاويږي او تاسو خپل اعمال دي تاسو ته به هغه چې کوم دې سزا ملاويږي ولا تسالون او الله پاک فرمایي ولا تسالون سوال بنشي کولای لتاسو نه عما د هغه سبارکه کانو یعملون چې اغوی کول یعنی تاسو د پلارانو نیګو چې کم اعمال کړي د هغه بدله کې تاسو نه سوال نه کیږي او نه به د هغه نه تاسو باره کې سوال کیږي تاسو خپل اعمال دي خو اعمال هو کو جو الله پاک بدل د هغه بدلې درکې انعامات به درکې او کو بد اعمال مو وکړو د هغه بدل الله پاک سزا درکې نو یو کس د بل کس بدل نشي جوړېدل وقالو كونوا هودا او نصارى وقالوا او دوی بویل یعنی يهوديانو او نصارو بویل كونوا شيء تاسو هودا يهوديان او نصارى یا نصارى اصل کې يهوديان وایي زموږ مذهب ټیک دی مسلمانانو ته تاسو يهوديان شئ او نصارى او عیسایانو وایي زموږ مذهب ټیک دی مسلمانانو ته تاسو عیسایان شئ نصارى شئ ار یو بدا دعوا کوي چې زموږ مذهب ټیک دی تهتدو تاسو به کوم د هدایت عمومي يهوديان وایي کو تاسو يهوديان شئ تاسو به هدایت باندې په سملار باندې به او نصارى او عیسایان وبوي کو تاسو عیسایان شوي نو په صحیح مذهب باندې به په سم لار باندې به الله پاک تو فرمایل وقالو او دوی بویل کونو شی تاسو هودن يهوديان او نصارى یا نصارى یعنی عیسایان تهتدو تاسو به هدایت عمومي قل الله پاک تو فرمایل قل اے حبیبا دی ټول خلکو ته وایا چې نمون يهوديان کیګو او نمون نصارى کیګو یعنی عیسایان کیګو بل ملت ابراهیم حنیفا بل ملت ابراهیم بلکې مونږ په ملت ابراهیم علیه السلام یو حنیفا چې هغه د یو خدای منونکي حنیف د یو طرف ته مایل کیدونکي ته ویل شي او ټټیدونکي ته ویل شي نو د دین اسلام د زګه چې کوم دی حنیف ویل شي چې دا د باطل نه چې کوم دی حق طرف ته مایل دی د باطل نه حق طرف ته او ځان لشي وي ته چې کوم دی حنیف ویل شي نو دا اسلام د کفر او د شرک نه چې کوم دی ځان لشي دی یعنی توحید او عقیده ده نو د دې وجه دې ته چې کوم دی حنیف ویل شي حنیف د باطل نه حق طرف ته مایل کیدونکي ته حنیف ویل شي نو دلته کې وی قل او وتا اے پاک حبیبا چې موږ نه يهوديان کیګو او نه نصارا کیګو بل ملت ابراهیم بلکې موږ په ملت ابراهیم علیه السلام یو حنیفا چې هغه د یو خدای منونکي وو ابراهیم علیه السلام د یو خدای منونکي توحید والا عقیده وا وما كان من المشرکین او نو د ابراهیم علیه السلام د مشرکانو
ان مشرکان هم دا دعوا کوله چې موږ په ملت ابراهیمی یو، عیسایان هم دا دعوا کوله موږ په ملت ابراهیمی یو، يهوديان هم دا دعوا کوله موږ په ملت ابراهیمی یو، او مسلمانانو هم دا دعوا کوي چې موږ په ملت ابراهیمی باندې یو. زموږ دا دعوا ټیک ته. وما كان او نو ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانونه. وز دلته کې ورته اجمالا الله پاک او فرمایل چې ملت ابراهیم حنیفه، موږ په ملت ابراهیم باندې یو چې ابراهیم علیه السلام د یو خدای منون کې. وز دلته کې د دې خبرې تفصیل الله پاک مسلمانانو دوی چې د دې خبرې تفصیل ورته بیان کړي چې ملت ابراهیمی څه ته ویل شي. وقولوا تاسو وایي، قولوا تاسو وایي آمنا، او د دې خبرې تفسیر کې چې ملت ابراهیمی څه ته ویل شي. قولوا تاسو وایي آمنا چې موږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې، وما او په هغه څه باندې په هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړل شوی دی الینا موږ ته، یعنی قرآن مجید. وما او په هغه کتاب باندې په هغه صحائف باندې انزل چې نازل کړل شوی دی الی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام باندې، و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام، و اسحاق او په اسحاق علیه السلام، و یعقوب او په یعقوب علیه السلام، والاسباط او الاسباط او د دوی په اولاد، د دوی په اولاد چې څه نازل شوي دي په دې ټولو موږ ایمان راوړلی. وما او په هغه کتاب باندې اوتیه چې ورکړل شوی وو موسی علیه السلام ته، په هغې موږ ایمان راوړلی په تورات باندې. و عیسی او عیسی علیه السلام باندې، وما اوتیه او هغه کتاب چې ورکړل شوي وو او هغه کتابونه یا صحائف چې ورکړل شوي وو نبیون پیغمبرانو ته من ربهم د خپل رب د طرف نه، په دې ټولو موږ ایمان راوړی دی. لا نفرق موږ فرق نه کوو. ګوره دا د ملت ابراهیمی تفصیل دی چې ملت ابراهیمی څه ته ویلی شي، نو هغه دې ته ویلی شي چې موږ په الله ایمان راوړی دی او موږ په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړی دی، کوم چې پیغمبران دي په هغه پیغمبرانو مو ایمان راوړی دی. ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب والاسباط او دغه بنی اسرائیل کې چې څومره پیغمبران راغلي په دې ټولو موږ ایمان راوړی دی. وما اوتي موسی و عیسی او هغه چې ورکړل شوی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته، نو په هغې ایمان راوړلی نه، تورات دی، انجیل دی. وما اوتي او هغه چې ورکړل شوي نبیون ټولو پیغمبرانو ته، په هغه ټولو مو ایمان راوړی دی. من ربهم چې د خپل رب د طرف نه ورته څه ورکړل شي، چې کوم کتابونه کوم صحیفې پیغمبرانو ته د الله د طرف نه ملو شوي وي، نو په هغه ټولو مونږ ایمان چې کوم دی راوړی دی. لا نفرق مونږ فرق نه کوو ستاسو په شانتي چې یهودیان چې کوم دی حضرت عیسی علیه السلام نه مني او عیسایان حضرت موسی علیه السلام نه مني، د یو بل پیغمبران نه مني. مونږ ورته وایو چې ملت ابراهیمي دی چې موږ ټولو انبیاو ایمان راوړی دی. لا نفرق مونږ فرق نه کوو بین احد منهم په مابین د یو نه د دوی کې، دا ټول مونږ د الله په حکم سره منو. الله پاک راته چې کوم پیغمبر را لېږلی دی او څومره پیغمبران الله پاک وایي چې دا پیغمبران دي یا زمونږ پیغمبر یې ګواهي کړې ده، نو هغه ټول مونږ منو، په دې کې مونږ د یو فرق نه کوو لکه د یهودیانو نصاراو په شان دي. بین احد منهم لا نفرق مونږ فرق نه کوو بین احد په مابین د یو کې منهم د دوی نه، د دې پیغمبرانو په یو کې مونږ فرق نه کوو. ونحن له او مونږ له د هغه مسلمون فرمانبردار یو، مونږ د خپل رب الله پاک فرمانبردار یو. پوه شو په دې باندې؟ دا دې کې تفصیل دونه نو ځکه مې لږ ډېر سبق وویل. ام کنتم شهداء آیا تاسو موجود وئ اذا حضر هر کله چې حاضر شو، هر کله چې نږدې شو یعقوب الموت مرګ د یعقوب علیه السلام، اذ قال هر کله چې او فرمایل لبنیه خپل اولاد ته خپل زامنو ته ما تعبدون چې تاسو به د څه عبادت کوئ من بعدي وروستو زمانه. قالو ټولو په اتفاق سره وویل نعبد مونږ به عبادت کو الهک ستا د اله ستا د پروردگار، و اله آبائک او ستا د پلارانو د پروردگار، و ابراهیم چې ابراهیم دی، و اسماعیل چې اسماعیل دی، و اسحاق او چې اسحاق دی. یعنی دا د آبائک تفصیل دی چې ستا پلاران چې کوم دی ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دی. الها واحدا چې د یو چې ټولو د یو اله عبادت کو، چې د ټولو یو اله دی. آبائک ستا و اله آبائک او ستا د پلارانو د اله، ستا پلاران څوک دي؟ ابراهیم، اسماعیل، اسحاق علیه السلام دی. الها واحدا د دې ټولو یو اله دی، ټولو یو اله دی. ونحن له مسلمون او موږ د هغه فرمان بردار یو، موږ د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام چې کوم اله دی
نو موږ د هغه فرمان بردار یو. تلک امه دا یو ډله وه قد خلت په تحقیق سره تیره شوې ده لها ما کسبت لها د دوی د دې ډلې دپاره. دلته د ها ضمیر د دې وجې راوړلی چې دا امتون طرف ته راجع دی. لها د دې ډلې دپاره ما هغه څه دي کسبت چې هغې کړي وو ولکم او ستاسو دپاره ما هغه څه دي کسبتم چې تاسو وکړل چې تاسو ځان نه څه کوئ هغه ستاسو دپاره دي هغې چې څه کړي هغه د هغې دپاره دي. ولا تسألون او سوال به نشي کولی له تاسو نه عما د هغه څه باره کې کانو یعملون چې هغه دوی کول یعنې د ډلې والا کول ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام ستاسو د پلارانو چې کوم کارونه کول د هغې تپوس ستاسو نشي کولی. وقالو او دوی وایي کونو شی تاسو هودن یهودیان او نصوارا یا نصوارا تهددو تاسو په هدایت شئ. قل اوایه د پاک حبیبه چې موږ نه یهودیان کیږو نه نصوارا کیږو بل ملت ابراهیم حنیفه بلکې موږ په ملت ابراهیم علیه السلام یو حنیفه چې هغه د یو خدای منونکی و. وما کان او نو د ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه. قولو تاسو ورته وفرمایئ تاسو ورته ووایئ آمنا چې د ملت ابراهیمی تفصیل څه دی. قولو تاسو ورته ووایئ چې د ملت ابراهیمی تفصیل څه دی. آمنا موږ ایمان راوړلی بالله په الله باندې وما انزل او په هغه کتاب باندې چې نازل کړل شوی دی الینا موږ ته چې قرآن مجید دی وما انزل او په هغه صحایف باندې انزل چې نازل کړل شوی دی الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او د دې اولاد ته وما اوتیا او هغه چې ورکړل شوی وو موسی علیه السلام ته وما او هغه کتاب اوتیا چې ورکړل شوی دی موسی علیه السلام ته و عیسی علیه السلام ته چې هغه تورات او انجیل دی. وما اوتیا او هغه چې ورکړل شوی نبیون پیغمبرانو ته من ربهم د خپل رب د طرف نه لا نفرق من فرق نه کوو بین احد په مابین د یو کې منهم د دوی پیغمبرانو نه یو کې مونږ اونچ نیچ نه کوو چې دا منو دا نه منو. یهودیانو به څه پیغمبران منل او څه به نه منل عیسایانو به څه منل او څه به نه منل او مونږ وایو مونږ ټول منو. لا نفرق مونږ فرق نه کوو بین احد په مابین د یو کې منهم د دې پیغمبرانو نه ونحن او مونږ له د هغه مسلمون فرمانبردار یو ونحن او مونږ له د هغه یعنې د الله پاک کوم چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام پروردگار دی د هغه مونږ مسلمون فرمانبردار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمین ته زمونږ نه راضي شي خدای زمونږ ډېر واړه ټول ګناهونه معاف کړي څومره غلطي کوتاهي زمونږ نه راغلي مونږ ته معاف کړي مونږ ته صحیح ترجمې تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي. الله مونږ ټولو ته د قرآن پوهه د قرآن فهم راکړي. الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي. الہ العالمین مونږ ټولو ته الہ العالمین کامل هدایت نصیب کړي. الله زمونږ نه خامخا راضي شه چې کله راضي شي بیا رانه خفه مه شه. الہ العالمین چې ته مونږ ته کله مرګ راولې ته زمونږ نه راضي. الہ العالمین مونږ په ټول امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورحمېږه. الله مونږ ټول سره د رحم کرم احسان معامله وفرمایه خصوصا د فلسطین مسلمانانو باندې ورحمېږه. الہ العالمین د رحم کرم احسان معامله سره وفرمایه د کافرانو د ظلم نه اخلاص کا د هغې په مقابله کې چې کوم یهود دي الہ العالمین د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووه. الله مسلمانان د ظلم او د ستم نه خلاص کا. الله مجاهدینو د فتح او کامیابی ورکړه. الله مسلمانانو ته غیرت ورکړه. څومره حکمرانان دي زموږ هغې ته غیرت ورکړه. څومره اسلامي ممالک دي هغې ته غیرت ورکړه. الله د ټولو اتفاق او اتحاد نصیب وفرمایه. الہ العالمین چې ټول متفق شي او د دغه ظالمانو نه دغه مظلومانو مسلمانانو بدله واخلي. الله زموږ نه راضي شه خاتمین بالخیر او بالایمان کا په وخت ځن کدن مو د زړه په صدق سره په جبه دا کلمه چالو کا لا اله الا الله محمد رسول الله.